بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام شرکا کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو. اللہ کرے کہ یہ نیا سال ہمارے لیے خوشحالی، ترقی اور حقیقی آزادی لے کر آئے، جس کی جدوجہد ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب نے شروع کی ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں اللہ تعالیٰ سے پر امید ہوں، ہمارا ایمان ہے کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہو، ڈائریکشن ٹھیک ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کو کامیابی دیتا ہے، اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی. آج ہم جو آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ کے لیے یہ کلی کچہری کر رہے ہیں اپنے عوام کے لیے، یہ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق جب وہ 2021 میں وزیر اعظم تھے تو انہوں نے شروع کی تھی کہ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ. تو اس کو اسی آئیڈیا کو، اسی ویژن کو میں لے کر آگے چل رہا ہوں، اور میں اپنے عوام کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب آپ کے لیے احساس رکھتا ہے، درد رکھتا ہے، آپ کے لیے جیل کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے، آپ کے لیے مسلسل جو ہے وہ تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، اسی طرح آپ کا وزیر اعلیٰ بھی عمران خان صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ تعالی آپ کے دکھ درد میں آپ کا ساتھی ہوگا. آپ کی ترقی، خوشحالی ہماری اولین ترجیح ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی دے گا. آج یہ کلی کچہری جو ہے ہم ضلع باجوڑ سے شروع کر رہے ہیں، کیونکہ ضلع باجوڑ بہت ساری پریشانیوں اور تکلیفوں سے گزر رہا ہے اور گزرا بھی ہے، تکلیفیں ان پہ آئی ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے ہمارے خیبر پختونخوا کا جو قبائلی ضلع ہے باجوڑ، اس سے شروعات ہو. ہمارے کچھ لوگوں نے کمپلینٹس درج کی ہیں، ان سے ہماری براہ راست گفتگو بھی ہوگی کہ ان کو مسئلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو حل کرنے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے. باجوڑ میں ہمارے آن گوئنگ سکیمز تقریباً اس سال 27 ارب روپے کے آن گوئنگ سکیمز ہیں، جس کی ڈیٹیلز میرے ساتھ بھی موجود ہے، اور ڈی سی باجوڑ اپنے آفیشیل پیج سے بھی وہ اپلوڈ کر دیں گے. اور اگر کسی کو باجوڑ کی عوام کو وہ چاہیے ہوں تو ڈی سی آفس سے بھی آپ کو مل جائیں گے کہ آپ کے ضلع میں صوبائی حکومت کیا کیا کرنے جا رہی ہیں، اور آپ کے منتخب کردہ نمائندوں نے صوبائی حکومت کو آپ کے لیے کون کون سے پروجیکٹس دیے ہیں. اسی طرح ہمارے جو باجوڑ کی عوام ہیں، انہوں نے تقریباً 1,14,000 ہمارے باجوڑ کے لوگوں نے صحت کارڈ سے علاج کروایا ہے، جس کی لاگت 2.9 ارب روپے ہیں، جن میں 50 کروڑ روپے دل کے امراض، جبکہ 25 کروڑ روپے کینسر کے علاج پر خرچ ہوئے ہیں. باجوڑ کی عوام اور ہمارے جتنے بھی قبائلی اضلاع ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر میں آج سال کے پہلے دن یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ 1000 بلین کا پیکج جو ہم قبائلی اضلاع کے لیے لا رہے ہیں، اور جس کا وعدہ مرج ہوتے ہوئے ہم سے کیا گیا تھا، تو انشاءاللہ تعالی وہ 1000 ارب روپے کا پیکج فائنل سٹیجز میں ہے، اور آج میں اس کا اعلان کر رہا ہوں. جلد از جلد جو ہے وہ آپ کے سامنے بھی انشاءاللہ آ جائے گا. جی ابھی شروع کرتے ہیں. شکریہ. with your permission سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ ہدایات جب سے آئی تھیں تو 20 نومبر 2025 کو 20 نومبر کو ہم نے باجوڑ ڈی سی کے پیج پہ پبلک کو انویٹیشن دی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ اپنے مسائل براہ راست آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں. اس پہ 464 لوگوں نے اپنے مسائل رکھے کہ یہ ہم وزیر اعلیٰ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور اس پہ ان سے ہدایات چلی جائیں اداروں کو. 464 شکایات ساری جو تھی وہ ورکیبل نہیں تھی. اس میں کچھ کورٹ میٹرز تھے، کچھ انتہائی پرسنل نوعیت کے شکایات تھی، کچھ فیڈرل رومین میں
آ رہی تھی, کچھ دوسرے صوبوں کے ساتھ کوئی وہاں پہ مشکلات تھیں. سو ہم نے کوشش کی کہ ان ساروں کو سفٹ کر کے اور ان شکایات کو ٹالے کہ جو کرنے والا صرف ایک بندہ ہو لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے 101 بندے ہوں. سو ہم نے کمیونٹی کو فوکس کیا, اور کمیونٹی میں پھر ان کو فوکس کیا کہ جس کا ماس کوریج زیادہ ہو, بجائے اس کے کہ دو کمیونٹی کے ایشوز تھے لیکن اسکول کا ہم نے پریفر کیا بنسبت ایک عام دوسرے ایشو پہ. سو اس نسبت میں ہم نے 23 ایسی شکایات کا وہ لسٹ ڈاؤن کی سر, کہ جس کا ون وے اور دی ادر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بہت سارے پبلک کے ساتھ, کچھ انڈیویجول بھی ہیں وہ بھی قابل غور تھی, تو وہ بھی ہم نے اس میں سلیکٹ کیے ہیں. سو ابھی سر کچھ دو ہم نے لوگوں کو سر ان کے ایز کے مطابق ایکسس دیا. سب کو کہا کہ اگر اپنے گھروں سے لائیو ہونا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں سے, کوئی دکان میں ہے تو دکان سے لائیو ہو جائے, کہیں سے بھی اپنے ورک پلیس سے, اپنے کام کو ڈسٹرب نہ کریں, آپ وہاں سے لائیو ہو جائیں. جن کے پاس انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے تو وہ ڈی سی کے آفس آ جائے, اور جو کوئی اپنی آئیڈینٹی پہ تھوڑا ریسٹرکٹڈ ہو تو وہ بے شک فون کال پہ ہمیں کر لے. تو تینوں فیسیلیٹیز اس وقت اویلیبل ہے اور کسی کو وہ نہیں ہے. تو میرے خیال سے سر ہم پہلا جو وہ ہے سٹیزن ہے ان کو لائیو کرتے ہیں. سر زاید خان د ضلع باجوړ تحصیل سردار باجوړ نه تاسو سره آنلاین یم سر. سر زاید خان خیر سات مزاج خله خیر دی سر جی, بس ستاسو ډېره ډېره زیاته شکریه سر چې تاسو موږ له مقرره کړه. سر زموږ د سکول لږه مسله ده. موږ سه سر جی جی زه په پرایمري سکول کې کړی یم او ما سه 423 تعداد دی که نه سر, او دې سره سره دوه فیډر سکولونه دي چې هغه په نور ځایونو کې دي, هغه هم سر زما د مطلب هغو کوم ریکارډ د مینټین څومره کار دی هغه هم سر زما ذمه داري ده. دې سره سره یو دغه سکول دی د ډبل شیفټ سر, هغه ریکارډ مینټین کول هم زما سر ذمه داري ده. او سر یو ټیچر دومره کارونه سر ډېر مشکل دی هغو لپاره. سر ما ټیچرز منظوري راکړئ سر, او د ټیچر پی ټي سی پاڼه یا پرمننٹ ټیچر دي سر, موږ له دغه د ټیچر بندوبست سکول نوم څه دی زاید خان؟ سکول نوم سر 423 تعداد دی سر. سکول نیم هم څه دی زاید؟ سکول نوم ستارانو تحصیل سلارزی ضلع باجوړ. خدا 423 سٹوڈنٹس تھی اور ٹیچر پہ یو یہ یس سر. تو اس سکول نے چکم دیا آن لائن ہے یس سر. سکول نے آن لائن ہے اس ہاں اچھا سیکٹری صاحب یہ 423 اسٹوڈنٹس اور ایک ٹیچر, جو ہمارا اسٹینڈرڈ ریشیو ہے وہ 1:40, مطلب ایک ٹیچر 40 اسٹوڈنٹس پر. تو یہ تو بالکل زیادتی ہے کہ مطلب 423 اسٹوڈنٹس کے لیے صرف ایک ہی ٹیچر ہے. یہ آپ دیکھیں جو اسکول کا نام ہے اور نوٹ کر لیں, اور یہ ود ان 14 days مجھے جو ہے اس کی رپورٹ چاہیے اور یہ مسئلہ حل کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کیونکہ باقی سیم نیچر کے کمپلینٹس بھی آئے ہوئے ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں. ایک زیت اللہ یو سی پشات, عرفان اللہ یو سی شنکے علیزو, مسٹر رفیع اللہ یو سی مامون سے ہیں, مسٹر جان بہادر شکرو مامون سے ہیں. یہ تقریباً 4 کمپلینٹس اور بھی ہے سیم نیچر کے. تو یہ آپ جو ہے فوراً اس کا نوٹس لیں, 14 دن کے لیے کے اندر اندر ان کا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہے, ہمارے صوبے کا, ہمارے ملک کا, تو اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. سر پلان میں نے بنا دیا سر, آپ سے اپروول بھی ہوگی کیبنٹ سے سر, فنکشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی امجد خان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر دا برانچ پرائمری سکول دے قنبر حسن آباد برنگ کی سر. ہاں سر داغی MIS کوڈ ہم دے 6464 داغی MIS کوڈ دے سر دا 2005 کی منظور شوه او 2013 کی بیا دی د بیلډینګ لپاره ټندر وش, خو هغه وخت کې چونګې عباسي صاحب گورنر رالی او هغه د پاټا ټول سکیمونه فریز کړه, نو دیم پکې فریز شو.
سر د اوسه پورې د دې سکول هغه بلډینګ جوړ نه شو. نمبر 1 سر. دویمه دا سر چې په دې سکول کې چونکې د پی ټي سی فنډ نه ټیچر هایر شوي وه، خو هغه ته هغه فنډس په پراپر طریقه باندې سر نه میلاویږي. کله میلاو شي سر، کله نه میلاویږي. او اوس سر دا سکول بندیږي. نو سر دغه یو ریکویسټ دی چې دې لپاره سر پی ټي سی فنډ ټیچر سر یا ارینج کوي. دویم سر که دغه نه وي نو بیا یونیسیف والا یا بل څه داسې یو اداره چې هغه ټیچر ورکوي چې دا سټوډنټان دا مستقبل ضایع نه شي سر. صحیح ده. سیکرٹری ایلیمنٹری ایجوکیشن هم ناسته، هغه هم ستا خبرې اوري، ستاسو پارلیمنٹیرین هم ناستی، هغه هم د ستاسو خبرې اوري. سیکرٹری صاحب اس کا جو ہے آپ نے جہاں سے بھی ہو اگر فرض کریں اویلیبل اے ڈی پیز میں یہ بن سکتا ہے اس سے دیکھیں، وہ نہیں بن سکتا، وہ اس میں اسپیس نہ ہو، تو جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کو جو ہے ایمرجنسی کی بنیادوں پر آپ سٹارٹ کریں، اور اگر فرض کریں نان ای ڈی پی میں لانا ہو تو نان ای ڈی پی میں لائیں، لیکن یہ مسئلہ حل کریں. سر ان کی دو کمپلینٹس میرے خیال سے امجد خان آپ کی دو اور بھی ہیں، ایک روڈ کے کنسٹرکشن سے متعلق تھی اور ایک پبلک ہیلتھ سے متعلق، وہ بھی بتا دیں. جی سر، روڈ کے کنسٹرکشن ہے سر. یہ ایم پی ایس صاحب اگر موجود ہے اس کے علم میں ہے کہ یہ جو میمون سلی چې کوم مین روډ دی سر، دا انتهایی د ابتر صورتحال سره مخ دی سر. نمبر دغه ډېر ضروري دی، انتهایی مشکلات دي خلکو د ایم پی ایس په علم کې ده. ایم پی اجمل خان صاحب دی سر. هلو او د اوبو څه کوه سر، اوبو چونکې په دغه سلی چې کوم علاقه ده دې ته د اوبو سره انتهایی مسلې دي. دغه خلک ډېر د لرې لرې ځایونو نه په خرو باندې اوبه راوړي. ماشومان بجای د دې چې سکول ته ولیږي، هغه سهار کې دا ماشومان په اوبو پسې لیږي. بیا اکثر په چې کوم چشمه ده په هغې کې اکثر بې نمبر هم نه میلاویږي. نو ماشومانو ټوله ورځ هم ضایع شي سر. 4 5 کلومیټر د لرې نه هغه اوبه راوړي سر. امجد خان، اس طرح ہے کہ جو روڈ ہیں وہ ہماری جو موجودہ اے ڈی پی ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی سپیس بنا لیں گے، اور اس میں جو ہے ہم بلیک ٹاپ روڈ کی اپروول کر لیں گے. اگر فرض کرے ہوئی ہیں، فیزیبلٹی میں آیا ہے، ڈی پی میں ریفلیکٹ ہوا ہے، تو اس پر مزید تیز کام کیا جائے گا. اگر نہیں ہے تو اس کا بھی بندوبست کیا جائے گا. دوسرا جو آپ پانی کا کہہ رہے ہیں، یہ کل انشاءاللہ تعالیٰ ٹیم آ جائے گی پی ایچ ای کی، وہ سروے کرے گی. سروے کے بعد جو ہے یہ ڈائریکٹلی پی سی 1 بنائے گی، اور اس پر بھی ایمرجنسی کی بنیاد پر آپ کے لیے انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا. تھینک یو سر. دا د سکول مسله دي چې دا سر هغه سکول کې فرنیچر نشته دی، نو که ټاټ چېرته میلاو شي او وایټ بورډ وي نو هغه د سکول ماشومانو ته به نیکسٹ چې کوم چھٹیاں ختم. فرنیچر کے لیے ہمارا آلریڈی جو ہے کیبنٹ سے اپروول ہو چکا ہے پیسوں کا. وہ انشاءاللہ جو مسنگ فیسلٹیز ہیں وہ تمام صوبے میں جہاں جس اسکول میں مسنگ فیسلٹیز ہیں اس کے لیے آلریڈی ہم اپروو کر چکے ہیں فائنینس. تو وہ بھی جو ہے سیکرٹری صاحب بیٹھا ہوا ہے، وہ کل یا پرسوں تک آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو سر. د دې سکول مایس کوډ هم دی سر، هغه دی نو که بلډینګ دپاره اپروول وشي یا کمره نیمه جوړه شي د ماشومانو ته به لږ سهولت میلاو شي سر. بس انشاءاللہ جوڑے گی بابا. تھینک یو سر. سر ډېره مننه، ډېره زیاته شکریہ سر. وعلیکم السلام. زما نوم عزیز الوهاب دی. زما تعلق د تحصیل ښار ملا کلیجار سره دی. زمونږ د دې آبادي تقریبا 40,000 پلس ده. صحیح ده. دلته واحد یو میډل سکول دی چې هغه اوس های ته اپګریډ شوی هم دی، خو د هغې په جوړېدو کې به تقریبا نور هم 3 کاله لګي، او د جینکو سکول دی سر. نو هر کال تقریبا 60 نه 70 پورې ماشومان چې دي دا د هاي ایجوکیشن نه هغه محرومه کېږي، ځکه چې دوی اتم پاس کړي نو اتم نه بعد بیا د هغوی دومره سپورټ کولی نه شي چې ښار ته لاړ شي. صحیح ده. یا هغه چې دا سکول چې جوړېږي نور به هم 2-3 کاله لګي. په کار دا چې دا کوم د اوس د میډل بلډینګ دی دې کې ورته 9 او 10 سټارټ شي.
हाँ हाँ सईदा, इसमें सेक्रेटरी साहब इस तरह करें कि सबसे पहले तो अगर अपग्रेडेशन का प्रोसेस शुरू है तो उसको एक्सपेडाइट करें। अगर फर्ज करें वो शुरू नहीं है तो वो प्रोसेस होता रहेगा, लेकिन इस साल आप 2 फैब्रिकेटेड रूम इनके लिए करें। फैब्रिकेटेड रूम में जो है इतना टाइम नहीं लगता वो, क्योंकि अभी 8 से अगर हमारी बच्चियां जो हैं वो 9th को जाएगी तो 9th की क्लास वहां पर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहां पर टीचर्स भी होनी चाहिए जो इन्होंने बताया है, तो ये फौरन से पहले आपने करना है। और जो आगे के लिए अगर फर्ज करें वहां पर सिर्फ मिडिल स्कूल है और हाई नहीं है, हायर सेकेंडरी नहीं है, तो हमारे पार्लियामेंटेरियन का जो अभी सुन भी रहे हैं वो आपके लिए प्रपोजल भी ले आएंगे और इस पर फौरन से पहले फिर काम भी शुरू करें। ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है सर। ओके। بس دغه سر دي کنه چې سکالي کم از کم چې د ماشومانو دا چې سکالي خو ځای نشي مصبر خو ډیر ځای او کم از کم چې سکالي اوس کم دي 190 ماشومان دي سر کنه 190 چې د دې مستقبل بالکل خطر کې دا چې هر کالي او سر اوس 89 کوس چې 8 کې 190 تقریبا دومره ماشومان دي، نو د دې ټول والدین دومره نه چې راغي او ترګاړي بندوبست کې خار ته راولي। अच्छा, इसमें अजीज खान इसमें एक और काम करते हैं। 190 बहुत बड़ा फिगर है। पहले तो फैब्रिकेटेड रूम्स करें। अगर फैब्रिकेटेड रूम्स नहीं है तो इसके लिए स्पेशल ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए जो इनको लेके भी जाएं स्कूल और वापस लेकर भी आए घर। तो इसके हाँ, पहले तो फैब्रिकेटेड रूम्स हो जाएंगे। अगर वो नहीं हुए तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन पर तालीम आगे करेगी इंशाल्लाह ताला, और इनके लिए हम जो है स्पेशल ट्रांसपोर्ट देंगे आपके लिए। सर प्री फैब रूम इनको सर 4-5 दिन में लग जाएंगे। 4-5 दिन में अजीज खान आपके लिए फैब्रिकेटेड रूम्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह, लग जाएंगे। इसके अलावा इसका विजिट भी हो जाएगा सर? विजिट हो जाएगा जी सर। अजीज खान सा मसला हल शे इंशाल्लाह ताला। हां थैंक यू सर, ढेर मनन सर जी। ओके सर, अल्लाह हाफिज। फजले मालिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सीएम सर खेवई खैरियत है? फजल खान खैर। शुक्रिया सर, تاسو زمونږ مسایل اوري ډیره مننه سر. زه یو سیکنډ شپ ټیچر یم، تاسو په علم کې ده سر چې په 2022 کې تاسو ګورنمنت چې کوم دی د سیکنډ شپ پروګرام اغاز وکړ او سر دا یو کامیاب پروګرام روان دی سر. په دې کې چې کوم دی د 60,000 پلس چې کوم دی انرولمنٹ دی او سر دې سره چې کوم دی ښه ریزلټ یې ورکو په درې بورډونو پوزیشن هولډر رال سر. په دې استادانو مهنت وکړو سر او دې چې کوم دی دا پروګرام کامیابی طرف ته روان کړی دی، ښه کامیاب روان دی سر. او دې استادانو چې کوم بنیادی مسایل دي سر او تر اوسه پر څلور کال تیر شو زمونږ چې کوم دی یو مسایل هم حل نشوله، په ځای دې چې زمونږ په مسایل کې ورځ په ورځ اضافه کیږي سر. زمونږ بنیادی مسله دی هغه جایز مسله سر. زمونږ چې کوم د ستاسو مینیمم ویج پالیسی ده د حکومت دا غي په پالیسي باندې موږ چې کوم دی عمل نه کیږي او موږ ته چې کوم دی 25,000 روپۍ تنخواه راکړل کیږي سر. دا یو مزدور تنخواه برابر هم موږ نه راکړل کیږي چې دا د استادانو تحقیر دی او زراعت هغه کوم دی تحقیر کول دي سر. زمونږ دویم مسله چې کوم دا غي زمونږ په اساس سره په سکولونو کې موږ انګیج او بیا د چټینو تنخواه موږ نه راکړل کیږي. موږ چې کوم دی د وینټر ویکیشن چې کوم دی او د سمر ویکیشنز دا غي تنخواه موږ ته نه ملاويږي. صحیح ده سر. بیا زمونږ دا چې کوم دی تنخواه چې کله موږ ته ملاویږي موږ ته په 3 میاشتې پس 4 میاشتې پس ملاویږي او چې راشي هم د ډي سي په اکاونټ 4 باندې راځي نو موږ چې کوم دی الته بیا 2 میاشتې پروسس واخلي. نو سر موږ په دې تنخواه پسې چې کوم دی خوارو ذلیل شو، کله د ډي سي افیس ته ځو، کله چې کوم دی د ایجوکیشن افیس ته ځو، کله د فاینانس د ډسټرکټ فاینانس افیس ته ځو، کله بانک ته وزټ کوو. نو دغه تنخواه چې کوم دا او استادان غریبانان قرضداري 4 میاشتې دي تنخواه نه ملاوي شوي چې بیا راشي بیا دغه شي چې کوم دی ماحول دلته. نو در استادان چې کوم دی دا ویل کوالیفاید استادان دي په پراپر طریقه باندې راغلي دي، د ډیمو شوي دا د چې کوم دی په میرټ بنیاد باندې راغلي دي، خو د استادانو چې کوم دی د عزت نه ملاويږي.
دیو د دې چې کوم دلته هغه شان سلوک وسنه کې قسم چې د یو استاد حق دی په معاشره کې نو سر د حواله سره چې کوم تاسو زموږ تاسو ریکوست منګه هر اپس ته تلیو د ایجوکیشن اپس تاسو خبره پوره شو سه واره سر देखिए چې د डी एस एस پالیسی دا اوري دا سر دا چې موږ وسر 9 months ته پر دې پیمنٹ کو او 25000 پر منث سر دیګه سر اوس مونږه ریویژن کوو لګیو او مونږه سر 25000 نه سر د دې چې کوم ویجز دی هغه ان شاء الله انکریز کوو سر دا یو پروپوزل روان دي سر کابینټ ته ان شاء الله پای کې سر د دې خبره ټیک ده چې مونږ دا ویجز سیوا کول پکار دي دا تقریبا 3 کال سر د دې پروګرام وشو سر او په دې کې تقریبا 6000 ټیچرز سر موږ سره انګیج دي سر 70000 اراوند سر پورو کې پی کې سر موږ سره د دې انرولمنت دی د دې ماشومانو سر سزینو کې موږ د خر ریزلټس روان دي سزینو کې موږ د ریزلټس خراب روان دي د ریسنټلی سرچ کوم د دې ریزلټس راغلل دا غي په بیس باندې څه کسان موږ ټرمینیټ کړی دي خو سر د دې چې کوم تنخواه دا 9 months ته پر دې ته ملایږي د دې نه سیوا نه ملایږي ورته سر ځکه چې وینټر او سمر چې کمپلیکیشنز دي کنه سر دا موږ ریګولر ټیچرز نه دي دا ټیلنټ پول په تھرو باندې راغلي دي تنخواهګانې بوله سر سیوا 25000 سر دا غي نه بوله سر موږ انکریز موږ بس پروپوزل راوړو ها په دې کې هو ټولو نه پهله چې د صوبایي حکومت کومه پالیسی ده چې دا 40000 مینیمم ویج دی تقریبا چې کوم مینیمم ویج دی هغه به پکار دی چې د دې ټیک تا پهله خبره دویمه خبره چې کومه خبره دوی وکړه مونږ ټول صوبه ډیجیټایزیشن طرف ته روانه کړې ده نو پکار دی چې د دې تنخواګانې چې کم دي ته په اکاونټ باندې ډایرکټ ورزي او تھرد کس پکې نه انوالو ټیک شو ډایرکټ دا چې دې ته ډایرکټ ورزي بل چې کم دی دا تاسو چې سر ټیچرز کارکردګي خدا او د څخه ده نو چې د چا خلا پکار دی چې هغه ولې خدا د غي په مطابق باندې د نورو ګرومینګ او ماشه د شو فیسیلیټیز هغه ته ملاوي شي نو زموږ سره ټیچرز الریډي شارټیج دي نو پکار دي چې دا د دې خیال وساتي مطلب چې د خولي خشکېدو نه پهلا د دې پیسې دې ته ملاويږي پکار ده سر دا اصل موږ سر دې کې اصل کې سیستم نه دی سر د اکاونټ 1 اکاونټ 4 په سر اول سر دا پیسې کریډټ کیږي سر بیا دا غي نو بیا سر دیو ته ریلیز کیږي دیو سر بیا مخکې ډبل شفټ سکولز ته سر دا پیسې ورکړي د ټول ټیچرز ته پیمنٹ کوي نو دا سر لغون دي سر دا انډایرکټ دا سر دا موږ ډیجیټایز کو سر او دا سر ډیجیټایز کوي چې څومره چې کم کسان پکې ډیر انوالو عمره پروسس خرابېږي او بشي او پکار دی چې د میاشت پهله تاریخ باندې دوی خپل تنخواه د دې په اکاونټ کې پرته ان شاء الله صحیح سی ام صاحب تاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم او موږ دا اپریشیټ کوو چې داسې یو عوامي اقدام تاسو اوچت کو او تاسو د یو عام کوم چې زمونږ منتقلان دي روټ باندې ورکر دی دغه واسطه تاسو واورېدو ډارې کو او هغو سره په مسایلو باندې خبرې اترې وکړې نو به حیثیت یو ورکر او یو قبایلي ناجوان موږ دا اپریشیټ کوو انشاءالله داسې عوامي چې هر قسم اقدامي دې کې به موږ مکمل ستاسو سره سپورټ کیږي مننه ذکر الله او سی ام صاحب ما ستاسو نوټس کې دا خبر راوستله مسایل خو ډیر دي خو چونکې دې وخت کې زمونږ د عام باجوړ د ولس د ټول نه غټه او اهمه مسله یو دام کې دی سره باجوړ کې چې کوم من دوه بازارونه دي او ښار تحصیل کې راځي چې یو ښار بازار ویل شي کوم چې مرکزی بازار دی او یو ته عنایت کلی بازار ویل شي نو هغه دوه کې چې د وخت کې دا ده چې د تګ را تګ د دې راشوالي د وجه ډېر انتهایی یو خدای بای پاس کوم ګورنمنت جوړ کړي وي خو چونکې تیر انتظامیه د طرف نه پاغه باندې یوسین جاری شولي او هغه باندې هغه دکانونه سر شلو منډیانې پیسازي شو ډېر پیسازي شو نو د وخت کې عملاً دغه بازارونو بای پاس نشته دی او دا د چې باجوړ کې خو ملکان ډیویژن خو دا ان سی پی گاړو د وجنه دا د چې رش هغه سیوا شو چې روډونه هغه مخکنی دي د 1900 چې کوم جوړ شوی دي چې روډونو کې کار ونه شو گاډي ورځ په ورځ باندې سیوا کیږي
نو ډیره انتهایی مسله ده چې دا ما ستاسو نوټس کې راوستله انتظامیه لګیا دغه باندې کوشش کوم چې ما په خپل باندې ډیسټریکټ اډمنسټریشن ډي سي ته درخواست ورکړی و هغه باندې اکشن واخیست خو چون کې دا مسله په وختي اکشن باندې نه کیږي چې د مستقل پلانینګ په کار دی چې دا وجه دار چلته د گاړو تعداد ډیر انتهایی سیوا شوی دی सईद ज़ाकिर अल्लाह उसका कंप्लेंट रहा लो मेरा इधर जो है वो डीसी बाजावड़ और हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो देखें कि रश किस वजह से है जिस भी वजह से हो आप उसकी वहाँ पर इंक्वायरी करें देखें विजिट्स करें और इसके लिए जो है कोई अच्छी प्लानिंग बनाए और वो प्लानिंग जो है मेरे ऑफिस में फिर मेरे पास लाएं और उस पर फिर हम अमल करेंगे इंशाल्लाह ताला ठीक है सीएम साहब बस मंगा पके दा रिक्वेस्ट کوم सीएम साहब چې دا سدا چې دا غاړو د ډیروالي په وجه باندې یو خو آبادین د باجوړ ډیره سیوا شوی د بل د باجوړ دا ټول آبادی دغه دوه بازارونو باندې انحصار لري نو په هر طرف تنظیم نو په دغه دوه بازارونو برازي دستا आवाज دستا پارلیمنټریان زموري اغم چې کوم د دلته دی بلارشي پارلیمنټریان بزان سره کی یو جامع پلان براوړي چې دغه روډونه کلاول دي یا چې کوم انکروچمنٹ ته هغه خوا کول دي یا بل څه تجویز دا منډې بل طرف ته وړل دي دا یو جامع پلان راشي په هغه باندې ان شاء الله موږ عمل کوو ها ټیک د سر بس دا یو ریکوست دی چې دلته کوم ته ټیمو خار کوم ډیویژن د غرازي د دوه بازارونو دغه کې راځي چې د بازارونو د منډیان لګ مناسب زی تشریف شي او دا اړې چې کوم ټرمینل جنوب سنا څه پورا گزاره وشي جی ثانک یو سیم صاحب مهرباني ثانک یو साजिद खान अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम साजिद खान से अल्हम्दुलिल्लाह सर تاسو خیر طبيعت هم سره خیریت سے امن دے زه ساجد خبرې کوم سر ما کمپلینټ کړو دی 418 کې چې کوم ګاډي ولاړی دا باجوړ ته دی دا کار موټر دا ګاډي کې 15 کسان کې نه ساوند تور باندې کوئی سرور کسان لاوډي دي کې درې روستو کې نه یو مخ کې نه د 15 کسان کې نه دوه مخ کې نه او درې روستو کې نه او 1500 روپے کرایه وای چا نه 1200 وکلی چا نه 1100 ولی او بس تاسو کې چا سره خبره وکړه نو لار دومره دنه او دي کرایهګانې سیوا خپل بل 15 کسان کې نه ما دا ویلي چې هدایت جاری کړي ډي سي باجوړ تلته ایکشن واخلي او ډي سي پېښور ته دلته ایکشن واخلي سر او دیوانی دلم داسې مختص کړی چې دوی خوشحالي او عوام ته سہولت کړي सईद साजिद खान स्टासु कंप्लेंट रहा लो इसमें इस तरह करते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड रेट्स हैं कार्स के लिए वो आप मुख्तस करें और इसमें जो है आप ये तमाम जितने भी अड्डे हैं चाहे पेशावर में हैं चाहे बाजावड़ में हैं या चाहे दूसरे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उन सब पर लाजमी करें कि उनको अवेजा किया जाएगा अपने जो हैं जो अड्डे हैं उसमें पहली बात दूसरी बात कि ये तो बिल्कुल ये मानने वाली बात ही नहीं है कि किस तरह वो आगे तो बंदों को बिठाते हैं ये तो रिस्क है उनके साथ और उनकी जिंदगी के लिए तो आप इस तरह करें कि जो भी हमारे खासकर ट्रैफिक जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं वो देखे जो भी इस तरह का करें कि आगे दो बंदों को बिठाया हुआ है तो मेरे ख्याल में उसका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए उस ड्राइवर का वो गलती कर ट्रांसपोर्ट मेरे ख्याल से सर ये ट्रांसपोर्ट का वो है काम है वो अड्डों की जी 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 उसकी एनफोर्समेंट ही है 60 होता है हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसपोर्ट 60 ट्रांसपोर्ट को बोल ठीक है ठीक था साजिद खान अमल बपियो को इंशाल्लाह खान जी जी वाया زه بیسیکلی د باجوړ موسیقم چې سره شروع جنگي پېښور کې سر دلته زمونږ یو سرکاري سکول دی سر زمونږ چې کوم حلقه دا ان 27 کې راځي ډېر بد قسمت حلقه دا او پی کې 73 ان 27 دلته کله نور عالم خانو غټ هم بیا بلې پارټي ته لاړو ارباب پسمیا تر هم بلې پارټي ته لاړو زمونږ دا کوم سرکاري سکول دی سر د کې دوه کمرې دي او ماشومان دومره زیات دي چې پاک سره جنازګاه ده او ماشومان سبق ورکوي زما ساجد نوم دی سر साजिद खान د سکول څه نوم دی
सर कोई आईना बोर्ड तना सिस्टम बस होता ځانم ساڑھے 11-12 بجې راشي ماشومان کینې بس یو بجې چای کې دي دا صدرو فون نمبر زما ټیم سره ستا فون نمبر شته ته به چې کوم دی زما ټیم به درشي ته به یې لاس نیولي بوځې سکول به ورته وښایې او د سبا نه به پرې کار شروع شي انشاءالله تعالی ښه غلام اسرار. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جی ډسټرکټ باجوړ وی سی 7 باندې سمون خبرې کو سر. سلام درو خیر. خیر جی تاسو خیر وای سر. مهرباني. سر ما خپل یو کمپلینټ تیر ورځو کې کړو زمنګ دی ګرل های سکول خاطر دلته یو ډیران دی هغه خو د ټیمه ولا راځي روزانه میش کې یا مطلب د سي 2 میاشتې بعد صفایي کوم خو ما چې چرته سي یو پراپر ډسبین غم ولا وکړل شي سر. نه د سکول مخې ته څنګه چې کوم دی دوی ډسبین یې خیره دا خو چې کوم دی انتهایی نالایقي او کوتاهي ده. نه سر دا ډیران لیک د سکول نه وړاندې دی. ښه بهرحال د دې لپاره بیا چې کوم دی هغه بندوبست کول دي د ډسبین غټ جی سر جی یو پراپر ډسبین غم وشي نو خلک به دا کوړه کرکټ د ډسبین تار کوي. ها دا په 24 غنټه کې دنه چې کوم دی د دې بندوبست کول دي 24 غنټه کې وشي سر. اوکې थैंक यू सर مهرباني. محمد ارشاد. سر دلته یو اډه د باجوړ کې مین اډه د جناب بس ټرمینل د دې یو دیوال په هغه کې راغلی او روډ کې او د هغې اسټیمیټ 84 لک روپۍ لګېدلی او سر هغه پیسې ډپارټمنټ ته نه وې راغلي موږ رایټ ټو انفارمیشن ته د دې انفارمیشن اخیستل موږ ته میلاو شوي نه دي او بل سر صدیق آباد پاټک کې یو میله لګي دلته باجوړ کې مین چې کوم ځای کې میله لګي د هغې ماهانه 12 لک روپۍ اخیستی کېږي او خزانې ته 50,000 روپۍ راځي. نو سر د دې معلومات وکړل شي او بل سر دلته منرل دا کم چې ترانسپورت او ټرکونه مرکونه نو د په کمرو کې بند فیصلې کیږي او سر د دې ټینډر ونه شو دا 3 پوینټس سر ما چې تاسو ته مخه کېدم. ها ټولو کې پهلا خو چې کم دی دا دوه پهلا پوینټس چې کم ول د دې انکوایري وکړي که فرض کا دا د ګورنمنت د خزانه نه زی نو د دې چې کم دی زر تر زر ډیټیل ما ته پکار دی within 14 days چې ټول انکوایري شوی او زما په ټیبل باندې پرته بل چې کم د منرلز ولادي دا څنګه بند کمرو کې فیصله کیږي په دې ملک پوي کا دا سر د ټرکونه دی د دې ټیکی د دې ټندر کیږي چې کم ترانسپورت چې دته یوز کیږي هغه کې دیو بس په پټه باندې کار وسته دي او دا خاص خلکو ته ملاویږي داسې عوامي ټندر د دې نه شي. حضرت بلال سکرین آن کړئ. جی سر دا بلالم د راغان باجوړ سره تعلق ساتم سر کوم ایشوز چې کوم دغه کلی ده سر هغه د هسپتال په اړه کې دا دغه مخکې خو تاسو ډیر شکریا چې تاسو د خاص کړ دا باجوړ د لپاره د کلی کچیر یو دغه وکړو سر فیس ټو فیس کوم باجوړ خلک دي تاسو په دې مسله ډیسکس کوي نو د لپاره تاسو شکریا سر چې کوم ایشوز دي هغه د هسپتال په اړه کې چې کوم زمونږ خو بد قسمت نه یو مین هسپتال دی په باجوړ کې ټول ډسټرکټ هډ کوارټر هسپتال خار بل په کې داسې ایشو دي سر چې هغه د عوامو د یوز لپاره ډېر کم یوز کېږي مطلب خلک به پرایویټ سیکشنو ته ځي سر هغه کې علاوه چې کوم دغه د ایمرجنسي سیکشنز کې چې کوم مسلې دي سر ایمرجنسي کې تاسو یو کیس ایمرجنسي کیس به ته ایمرجنسي سیکشن ته وایي سر ډاکټر خو یو خپل سیکشن د ستا مریض ته به مسلې هغه به ګرځېدلی چې سر ډاکټر لکه سیکشن په خپل چیر نه راپات چې ستا مریض کوم دی هغه په بیډ باندې معاینه وکړي سر بالکل ته به په ویل چیر هم نشته مریض به دې په اوږو راغستی یو هلته به یې وړي سر او بیا به له هغه چیک اپ کوي بیا د هغه نه بعد چې کوم فارمیسي والا دي سر هغه تاله د 20 او په 15% دا تعالی میډیسن درکې باقي په څه به ته بار ته وځي هلته به ګوري او بیا په منډه راځي او هلته به راوړي به چې هغه 20 او 15% لګ ډیفاین کا څنګه سر جی 20 او 15% لګ ډیفاین کا د دې څه مطلب دی سر کوم فارمیسیس چې دا کوم دوايانې چې ملاويږي میډیسن چې ملاويږي سر او ایمرجنسي سیکشن کې د ګورنمنت سایډ نه نو هغه سرکاري سطح زما په خیال 100% دي سر او چې دلته تعالی درکې نو هغه کې به تعالی 15-20% درکې
تقریبا نور ته د بار نه راوړي ځینې وخت کې در باندې هغه انجکشن سیرنج چې کوم دی سر هغه هم در باندې د بار نه راوړي وایي دا زموږ سره نشته دی زموږ سره اویلیبل صحیح ده بل چې سر ته وبله په منډو ایمرجنسي دا ستا ته مریض پروت دی هغه هم ولې د بار نه راوړي بیا چې کوم سپورټ یو سټاف دی نرس دی یا نور سټاف دی سر د هغه پته بالکل نه لګي پکې ته به بیا ګرځې چې زه اوس څه وکړم مریض راته د انجکشن ورته څوک وکړي اکسیجن ورته څوک ولګي د اکسیجن هم څه پته نه لګي سر یا سټریچنګ کول دی هغه څوک وکړي سر د دې به پکې پته بالکل نه لګي سر او بل پکې یو ایشو دا ده چې د بار نه خلک راغلي سر دغه نه چې یا دا د کار لپاره کوالیفاید دي کو نه دي بار نه به راځي او پریکټس به کوي خو چا تا ته انجکشن وکړو سر دا پته پکې نه لګي د وجې نه سیوا انجکشن یې دغه کېږي او بل سر یو ایشو راغلی و زموږ پرسنل خپله تللی مریض زموږ د کور د مریض و او هغه ته ایکسپایر انجکشن کړی و باقاعده موږ ډاکټر ته هم کمپلاین کړی او دغه ته هم کړی و د کوم نور هیډ افیسر چې دي د هسپتال هغه ته هم کړی ایم ایس ته خو هغه باندې هېڅ ایکشن نه وکړی دې لږ ټایم وشو 2-3 میاشتې کېږي سر په هغه باندې باقاعده په مریض باندې ریاکشن شوی و سر او بیا هغه ډاکټر صرف هغه فارمیسي والا ته کار شو بس باقاعده نورې سم نو سره داسې دا هیلث ډپارټمنټ ناست دی ستاسو ټولو خبرې واورېدې په دې کې چې کوم دی تاسو زر تر زره ویزټ وکړئ او ویزټ به هم د ستاسو سرپرایز ویزټ وي او هلته پې وکړئ او هلته چې ورشئ نو دا ټول حالات په خپلو سترګو باندې وګورئ د دې ملګري د حضرت بلال نمبر شته د ده نه به دا ټول کمپلینټس ریټن کې واخلئ چې کم کمپلینټس یې کوي او بل چې دا چا ایکسپایر انجکشن لګولی دا خو سره معاف کېدل نه دي پکار په دې کې چې د چا ایکسپایر انجکشن لګولی د دې ثبوتونه به د بلال خان نه راواخلئ او د دې خلاف خو فوراً چې کوم د انکوایري او بیا که فرض که څوک پکې ملوث وي نو هغه په کور پکار دی چې کینی که نه موږ ته دلته کیجوالټیز نه دي پکار د دې د غفلت د وجې شبیر خان خپل سکرین آن کو مایک مال کا سی ایم صاحب تاسو اوري السلام علیکم وعلیکم السلام شبیر خان خیر د سر جی تاسو څنګه یې تم خدای سر شکر دې مهرباني سر زه شبیر یم د باجوړ نه سر زمونږ د روډ مسله د لینک روډ دی تقریبا داسې 700 پورې آبادي ده او داسې 40-50 پورې کورونه دي هغه ته یو لینک روډ دی او دا ډېر ټایم وشو چې زه اپلیکیشن جمع کوم ډفرنټ ډپارټمنټس ته ورغلی ما مختلفو خلکو سره ملاو شوی ما خو تر نن وخته پورې هغه روډ هغه مسله حل نه شوه کله چې باران وشي لکه 13 ورځ باندې باران شوی دی نو اوسه پورې هغه ځای باندې خټې دي که مریض شي که دغه شانته ضعیف العمر شي ماشومان شي سکول روډ دی موږ ته جوړېږي سی ایم صاحب شبیر خان څومره روډ دی دا تقریبا 350 فیټ روډ دی سر دا چا حلقه ده دا اوس د مبارک زیب حلقه ده او نثارباز چې کوم دغه دی دا انفیو والا دغه دی سر صحیح ده داسې ده چې دې کې به انشاءالله تعالی د ډي سي ستاسو خبرې اوري زموږ باقي پارلیمنټیرین چې کوم دي اجمل خان انور زیب خان حمید الرحمن ډاکټر صاحب دا ټول ستاسو خبرې اوري په دې کې به انشاءالله تعالی سبا د ستاسو دا سروې هم کمپلیټ شي انشاءالله او په دې باندې به کار هم شروع شي دا دومره غټ روډ نه دی او زه چې کوم دي دا زموږ الریډي انګوینګ سکیمز هغې کې ایډ کوي یا چې کوم دي نوې نان ای ډي پی راوړی او دا 350 فیټ خو زما په خیال دومره غټ روډ نه ډي ډي سي نه یو کوي د ایس ډي آی نه یو کوي دا ورته وکړئ صحیح ده صاحب ګل السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی سر تاسو خیر وای د ټولو نه اول خو سر تاسو ته او تاسو ټول کابینټ او ملګرو ته سلام وعلیکم السلام د سر زمونږ د آبادی د ویش تقریبا دا د 15 نه والا د 20000 پورې ده کم چې زمونږ روډ دی دا روډ نه زمونږ ټول آبادی په یو څه باندې ده نو په هغه خلکو ته ډېر تکلیف وي خصوصا کله چې څوک بیماري یا یې په چارپایي کې په کټ کې راوباسي بار روډ ته او یا یې په هاتګاړو کې راوباسي څومره روډ دی چیرمن صاحب سر دا صرف موږ ته لینک روډ پکار دی یو 2 لینک روډونه چې هغه به ټوټل یا به نیم کیلومتر یا به 1 کیلومتر الته بیا مین یو لاره ده مشترکه قامي لاره ده چې دا قامي لارې ته موږ له یو لینکس راکي او په د قامي لاره باندې بیا موږ له کم از کم 10-12 فوټ روډ برابر شي نو ان شاء الله العزیز د دې نه ټول نه زمونږ ستونزې حل کېدای شي چیرمن صاحب سبا به در سره ډي سي افیس نه رابطه وشي ایس ډي آی کې ورته دغه روډ واچوي او په کار دی چې دغه روډ جوړ شي صحیح ده
ټیک د جی سر دا ډېر هغه ستونزه راکدا حل شي ان شاء الله العزیز تاسو په موږ باندې احساني او زمونږ تاسو نه سر خصوصي تمدان د چې تاسو په خپل باندې د یو قبایلی سوچ والا خلک یو د قبایلو په مسایلو باندې پوهیږئ. د 1000 ارب روپو نوې پیکیج می درته روان کړی دی او په غي کې به ان شاء الله ډېر ستونزې ختميږي ان شاء الله. ها مهران شاه. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر څنګه چلې تاسو خېسته؟ خیریت ده مهران شاه خیر. الحمدلله ستاسو دعاګان دي سر. جیرو وای. تدې زمانو مهران شاه دی او ډیسټریکټ باجوړ سره تعلق ساتم او په خپل باندې هاکی نېشنل پلیئر یم سر. ها ماشاءالله. سر زموږ چې کوم درخواست تاسو د لپاره تاسو جمع کېدو هغه زموږ د باجوړ هاکی ګراوند په باره کې او سر پاټا گیمز په باره کې سر. ها جی سر زمونږ باجوړ هاکی ګراوند چې کوم دی هغه په 21 کې شروع شوی او په 22 کې کمپلیټ شوی او سر په هغه کې زمونږ گیم شروع شوی سر اوس 25 دی سر خو په هغه کې تر د اوسه پورې ګراوند مین جابس چې کوم دی هغه هم نشته دی او کوچینګ سټاف پکې هم نشته دی سر. ها او ګراوند ټیک دی سر ګراوند چې کوم دی هغه زیاتره خرابېدو طرف ته روان دی سر. د هغې پراپر چې کوم دی ګراوند مین نشته دی سر. هغې موږ ورته پرایویټ ګراوند مین نیولی سر پر هیډ موږ هغه ته 500 روپۍ ورکوو. نو که تاسو موږ ته د ګراوند دپاره پراپر ګراوند مین او د هغې دپاره کوچینګ سټاف راکړئ سر. بل ګراوند ته چې کوم مین ایشو ده او خرابېدو طرف ته چې روان دی سر هغه د واټر د وجې لکه دې ته به 24 غنټې سر واټر ورکوي لکه دا بلون ساتي هغه ته اوبه نه ورکړلی کېږي په 24 غنټو کې هغې ته تقریبا صرف 30 منټ اوبه ورکړلی کېږي سر. جی سر اوبه شته نه که څوک یې ورکوي نه سر په 24 غنټو کې سر کم د ورځې چې دی هغه په 5 بجې باندې بجلي راځي سر او نیمه ګنټه سر هغه ته موږ اوبه ورکوو باقي د هغې نه بعد بیا پلیئر گیم کوي. نو سر که دې ته سولر سیسټم وشي نو پراپر سهار نه چې ماښامه پورې په دې کې 3 ټیمه اوبه کېږي سر انشاءالله نو بیا به زه وایم چې کلیئر او خرابېدو نه به بچ کېږي سر. نو سنتیټیک ګراوند دی د دې خو امپورټډ هغه کارپټ راځي د کوریا او د چاینا او د دغه نه دا هغه ګراوند دی نو هغې د مینټیننس دپاره همدقه ضروري ادروایز هغه بیا ختم شي د نور دې کې به داسې وکړو مهران شاه چې دا سولرایزیشن خو به انشاءالله وشي ګراوند مین به هم وشي او د کوچز دپاره چې کوم د سپورټس ډپارټمنټ ته به زه ووایم چې د کوچ بندوبست درته وکړي سر. او بل چې کوم ایشو و سر مخکې به زموږ پاټا گیمز کېدل هغه پاټا گیمز چې دي هغه اوس ختم شوي دي سر. پاټا چې کله کیپي سره ځم شوې ده نو هغه کیپي گیمز کېږي سر. پاټا چې کوم پلیس دی هغه ته هغه اپرچونټي نه میلاویږي کوم چې به ورته په پاټا گیمز کې میلاوېدل سر. اوس د کیپي گیمز چې کوم کېږي نو د پاټا نه ډېر کم پلیر دي چې هغه ته په کیپي کې موقع میلاویږي سر. خو تاسو موږ ته پاټا گیمز د مرج ایریا گیمز په نوم باندې بیرته بحال کړي سر. نو دا به ستاسو یو غټ احساني سر په پاټا خلکو د ستا دپاره د نن نه بحال شو انشاءالله. جی سر. سر بس دا تاسو کوم ته بحال کې صرف دا په باجوړ باندې نه سر ایز قبایل تاسو دا ټولو قبایلو باندې احساني سر چې تاسو واپس نن نه مهران ته اعلان وکړه چې ما درته بحال کړ بس. शुक्रिया सर. अगर आपकी इजाजत हो तो कमिश्नर मलाकंड बात कर रहा हूँ सर अगर आपकी इजाजत सर. ये ऑलरेडी सर 2 दिन पहले मैंने अपने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ये डायरेक्शन दी है सर कि डिविजनल सतह पर अपने स्पोर्ट्स ऑफिसर्स के साथ मिलकर शेड्यूल करें. हॉकी भी जिस सीजन के मुताबिक है, क्रिकेट, फुटबॉल और ये टूर्नामेंट्स जो है हम डिविजनल सतह पे सर प्लान करें. अगर आपकी इजाजत हो तो हम इसको चूंकि अभी बाजोड़ जो है मलाकंड डिवीजन के साथ आता है तो पहले तो मजिस्ट्रेट्स वाला एक अपना सिस्टम था. अगर आपकी इजाजत हो तो हम जो मलाकंड डिवीजन के अंदर जो हमारे 9 जिले हैं आपका कमिश्नर साहब आपका जो सिस्टम चल रहा है वो चलने दे. मैं मेहरान के लिए स्पेशल ऐलान कर रहा हूँ. ठीक सर शुक्रिया मेहरबानी सर. خدا زکریا خو چې کم کمپلینټ را رسولې دی ډي سي صاحب بجاوړ دا زکریا چې کم کا د زکریا چې کم خواهش ته دا ورته پوره کوي. ښا ٹھیک ہے سر. دا ټوټل صحیح اپلیکیشن راغلی و صحیح اس کی موږ پانتا سټریټ ور ذکرو بیا ریګنینګ چې نه زموږ دا سپیشل سپورټ ولرنو ستا موږ کو سر. بس زکریا چې سی ام سیکریټریټ ته رسیدلې دی او سی ام افیس ته نو خامخا په کار دی چې دا لاړ شي. نن به ولکړی سر. دا اوکې جی خلیل الله. Sir, my name is
ویچ ماډولا تحصیل مامون ډسټریکټ باجوړ. جی خلیل الله واز درازي وای. سر زمونږ د ډماډولې چې کوم مین روډ کې غواړی سر او د هغې دپاره 2 ځله پول منظوري وشوله او بس بیا هغه منظوري چېرته ورکه شي سر نو د اوسه پورې د هغه پول انتظامات ونه شو. یو ځل پې کار هم شروع شو هغه سریې مریې پکې ښخې کړې خو بیا هغه قصه ورکه شوه. نو سر که تاسو د دې لپاره احکامات جاري کړئ مهرباني به د دې نه سر ټول تحصیل مامون ته پیدا رسیږي. ها په دې کې سیکټري سی ان ډبلیو ستا خبرې واورېدې دې به چې کوم دی هلته اکسین هایوې ته ووایي په بجوړ کې چې په دې باندې فوراً چې کوم دی کار شروع کوي او په 2 هفته کې دننه چې کوم دی رپورټ زما آفس ته راورسوي. صحیح ده सर इसमें सर इस हापुल के हवाले से सर मैं एक कमेंट है सर मैंने ऑलरेडी एक इसमें केस मूव किया हुआ था और आपने उसकी मंजूरी भी दी थी. इसमें सर एक प्रॉपर जो पुल था वो 2019 में उसकी अप्रूवल हुई थी लेकिन कुछ फिजिबिलिटी के हवाले से कुछ इश्यूज है तो मैंने इसके लिए एक केस मूव किया हुआ है. आपने उसको साइन भी किया हुआ है सेक्रेटरी CNW के पास है. इसमें मैंने बग्स के लिए वर्ड प्रपोज किए हैं और साथ साथ उस एस्टिमेट के अंदर हमने तकरीबन दीगर जगहों पे भी प्रपोज किया हुआ है. जी सर कल या मंडे को आप जो हैं फिर सेक्रेटरी साहब से मिलने और जो साइन किया हुआ है आपने मुझसे तो इसको फॉलो करें और 14 दिन के अंदर जो है ये मुझे रिपोर्ट कर देंगे. ठीक है अजीज खान माइक ऑन कर. अस्सलाम वालेकुम सीएम साहब څنګه وای خیر وای. वालेकुम सलाम अजीज खान په خیر صحت مزاج په خیر. بالکل خیر دی سیم صاحب زه د باجوړ نه خبرې کوم باجوړ لارا کماندل نه. څنګه یې خیر؟ بالکل خیر دی تاسو خیر وای سر. شکر دی وایو سر زمونږ تقریبا ماندلو کې 50,000 آبادی ده. ها او روډ ډیر زیات خراب دی او د پل مسله هم ده دلته. ها دا ستاسو چې کوم درې پیغان دي دا د هغه حلقه ده سلارزي دا د اجمل خان حلقه ده. اجمل خان صحیح ده. اجمل خان ماته چې کوم دي دا ما په خیال راوړم دی دغه روډ او په دې باندې به چې کوم دی زر تر زره سیکټري CNW ناس دی اکسین هایوې ته به ووایي چې په دې باندې زر تر زره هلته هغه وکړي او په 14 دن کې دا ریپورټ هم زما په کار دی. जी लास्ट अगर अब्दुलरहमान फुल स्क्रीन ऑन का माइक ऑन का. जी अब्दुलरहमान वालेकुम सलाम. जी من سلور تا بایگانی اعلی تعلیم یافته او د موجوده ملکی او صوبایي حالاتو د وجنه بیروزګاری روزګار د حصول لپاره موږ ډېر کوششونه وکړ خو لیکن د اوسه پورې څه کامیابي نصیب شوې نه ده. نو دې بنا باندې موږ بایګانو بطور مجبوري دا فیصله وکړه چې زموږ د نیکونو ځمکې دي په دې باندې به موږ مختلف قسمه باغات مثال د سبزیانو ورسره د فروټ دا جوړ کو او نو موږ به د خپل اپنے مدد آپ تحت باعزت روزگار حاصل کو. ترجیح زمون تقریبا چې کوم دی 120 پلس ایکڑ ځمکه ده. ها ماشاءالله. دې سره به تقریبا 50 پلس نوجوانان چې کوم دی دا پر روزګار باندې شي. صحیح ده. نو دې ترجیح زمون ځمکې چې کوم دی دا باراني دي. صحیح ده. خدا دا چې 50 کسان ناسي نه چې بیا نوکران نه کې نه دي ان شاء الله. زه تاسو سره لږ ډیټیل شیر کوم. نو زمونږ چې کوم دي دا باراني دي د اوبو شدید قلت سره مخ دي که نه. عبدالرحمن خان داسې ده چې زما بل میټینګ هم شروع شو د ستا مسله ما ته راغله زما افیس په تا سره رابطه وکړي چې کوم زمونږ آلریډي یو سکیم دی سولر ټیوبویل والا اریګیشن کې نو ان شاء الله تعالی هغه کې به د ستا دا ټیوبویل هم شامل کو او هلته به زما ټیم درشي سروې به وکړي ځای به وګوري د هغې نه بعد به چې کوم دی په دې باندې مخکې عمل وکړو. صحیح ده که نه؟